بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. په تیر سبق کې مونږه د قصر بحث سینن دا ختم کو. وس په دې علم المعانی کې پنځم نمبر باب شپږم نمبر باب هغه د انشاء شروع کیږي. لاول انشاء څه ته وایي؟ نو دوه خبرې دي. وې د انشاء کله کله اطلاق په دې باندې کېږي چې د یو کلام چې د هغې لپاره نسبت کلامي چې د دې لپاره د نسبت خارجي نه نو دې ته انشاء وایي. دا مطلب مونږه وایو یو جمله خبریه ده، یو جمله انشائیه ده. په وړوکوالي کې مونږ ویلو ده جمله خبریه ته ویل کېږي چې دا وایو کې د رښتینې دروغجن ویل کېږي. یعنی مطلب دا د چې کومه خبره کړې ده نسبت کلامی چې زید قائم، نو دا زید بیا ولاړ یا باندې کې د لپاره نسبت خارجي وو نو دې تصدیق کوي، او که نسبت خارجي نو کیڅه پورته وي نو دې د جمله خبریه وي. او چې کم نسبت کلامی دا لپاره نسبت خارجي نه وي نه ته انشاء ویل کېږي. لکه ته اسرف وحال وکا نو تاسو موږ څه نه چې لکه دا دروغ وي یا د لا تجربه مو حل مکوا اته سو دې نو چې رښتیا دی وي دې بګنه وي. نو چې نسبت کلامی د نسبت خارجي سره مطابقت یا عدم مطابقت خیر نو دا د انشاء لګي. یو د انشاء دا معنی ده، او دویم د انشاء دا معنی ده کنه چې هغه فعل د متکلم وي. یعنی مطلب دا خبره چې کم کوي کنه انسان چې کم خبره کوي کلام کوي نو په دې باندې دغه د انشاء ویل کېږي. لکه مطلب ما یو نوې خبره وکړه د انشاء وي. خو شو انشاء چې لاول نه بیا موجود چې د انشاء بیا د لګي د انشاء مراد دی هغه مصدری معنی ده. څومره الفاظ لري کې بیانېږي هغه لکه تمنی ده، استفهام ده او امر ده، نهی ده. د دې هغه مصدری معنی مراد ده. د دې هغه کلام چې کوم باندې مشتمل دی نه مراد. لکه مطلب موږ ویل ته د تمنی د پر راځي نو د دې هغه جمله دې نه مراد چې لیت زیدنا عالم لته نه مراد. دا د پوره بیا زما الانشاء. إنشاء اعلم أن الإنشاء قد يطلق على نفس الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه. چې په شبري خبره باندې د انشاء د کله کله اطلاق کول کېږي په نفس کلام باندې. هغه کلام چې هغه لپاره نسبت خارجي نه وي چې هغه دې مطابق وي او کني وي. یعنی مطلب چې جمله خبریه وي نو هغه نسبت کلامی د نسبت خارجي سره مطابق او جو صدق ده، او چې نسبت کلامی د نسبت خارجي سره مطابق نه وي جو کذب ده. وایي به نه معنی نو په انشاء کې دا نه چې نسبت کلامی سره نسبت خارجي پکې نه چې مطابق دی او کنه مطابق. وقد يقال على ما هو فعل المتكلم، او کله کله دا انشاء چې فعل د متکلم ته ویل کېږي. د متکلم چې کوم فعل نه آی دا انشاء وي. لکه متکلم یعنی خبرې کوم چې کم کار کړی دی دغه ته اعنی یعنی مطلب دا القاء مثل هذا الكلام، یعنی د دې کلام القاء کېدل هغه ده. د دې کلام القاء کېدل یعنی د دې چې عقل خبره کوي دغه د انشاء وي. كما أن الإخبار كذلك لك سنة أخبار تسديد. والأظهر أن المراد ها هنا هو الثاني، ويدلك إنشاء مراد الأولي إنشاء ده نسبة كلامي لرا نسبة خارجي مطابق ويكون دغه مطلب نه لري بوښوي، بلکې د انسان د عقلینه چې څوم دی فعل متکلم هغه آت مراد ده. ما ته وګورئ لکه تاسو مخکې موږ پرې دی کې ویلي پرې نه هوکې چې جمله په دوه قسمه جمله خبریه او جمله انشائیه کنه. نو الګي جمله انشائیه بیا موږ چې په لس قسمه د امر او نهي او استفهام او تمنی او ترجیح پوښوي نو سیم دغه ته جمله انشائیه وي. وز دا دغه چې کنه کله چې بیا موږ ترغیب کوو چې نعم العبد انه اواب، نعم العبد نو پای کومه ترجمه کوو نعم فعل ماذا العبد فاعل ماذا فعل صاحب الفاعل ما جمله فعلیه انشائیه. نو اېدا موږ انشائیه وایو کنه. دغه شان دی هغه جمله چې پای کې افعال مقاربه راشي نو افعال مقاربه ته موږ جمله انشائیه وایو. نو هغه د جمله انشائیه په اقسام کې انسان په ځین کې دا راځي چې دا جمله انشائیه د جمله انشائیه موږ دغه له اقسام ویلي. پای کو فعل مدح نشته، پای کو فعل ضم نشته، پای کو فعل مقارب نشته، هغه ته ولې موږ جمله انشائیه وایو. نو دې لګي د انشاء مراد هغه جمله ده هغه خبره کوم چې د انسان د خپل نه راوځي اې د انشاء لکه دغه هغه دې دي مراد پوه شو به باندې. خو سب تل لګي بدی کر بیا سب دغه انشاء طلبي بګه دغه نور کې طلب نه بقانون تقسیم للطلب وغیر طلبي. وې د لګي دویم درینه مطلب دغه ده انشاء طلبي چې لګنه طلبي دا دغه درته وي تمنی او استفهام او امر نه تمنی استفهام او ندا
دې د دې دې ته ویل کېږي دې پنځو ته انشاء طلبي او دا نور چې کوم دي کنه افعال مدحوزم والا افعال مقاربه والا دا انشاء غیر طلبي ده لکه پوه شو به معنی په دې خبره باندې پوه شو نو د انشاء مراد دغه اولي انشاء نه چې نسبت کلامی لري نسبت خارجي په خارج کې مطابق یو کنه دغه د مراد نه لري انشاء نه بلکې دا دیم د مراد چې کوم فعل د متکلم دی پوه شو او د دې قرینه سره ځکه چې دا طلبي او غیر طلبي ځوانو ته دا انشاء شامل ده وتقسيم الطلبي او تقسيم د طلب الى التمني والاستفهام وغيرهما لك امر او نهي والمراد بها معانيها المصدريه او معنی دي چې دا معنی دا مراد لري معنی مصدری دي للكلام المشتمل بها نا کلام چې کوم مشتمل دی په معنی لکه یو تمنی دا یو کلام چې پای کې تمنی راغلی دا نو دلته مراد لري تمنی لفظ دی یعنی مصدری معنی ده چې تمنا کول او یو لیت زیدنا حاضرون دا د جمله انشائیه تمنی چې به کې تمنا راغله نو دا تیر د مراد للكلام المشتمل ما عليها نا كلام مشتمل پر معنی مقارنه قوله زګه چې قرینه پر ایماندار چې له مصدری معنی مراد ده او الفاظ دغه جملې دي نه مرادو پر معنی قرینه نه چې مصنف رحمت الله علیه وي والموضوع واللفظ الموضوع له كذا وكذا چې دې لفظ لپاره دغه لفظ چې وذکر شوی دی د منی لپاره هغه ده دي هغه لفظ چې وذکر شوی دی صفات لپاره ده دي هغه لفظ چې وذکر شوی د امر لپاره ده هغه لفظ چې وذکر شوی نو دا وځه چې ورته وکړه نو وځه د مصدر کیږي لظهور ان لفظ ليت لا دوجه ظهور دري خبرنا ان لفظ ليت مثلا مستعمل شوی لمعنى التمني لا لقولنا ليت زيد قائم ففهم بري خبر باندې بوکا چې ليت د تمنا نه پاره وځ شوی د ليت زيد حاضرون نه پاره نه وځ شوی واو شو به معنی فالانشاء ان لم يكن طلبا پس کچته انشاء طلبي نه وي انشاء طلبي نه وي انشاء غیر طلبي کم دي لکه افعال المقاربه شو او افعال المدحوزم شو وصيغ الوقود او صيغ د وقود شو لکه بیعت او اشتريت دا شو والقسم او قسم شو ورب شو ونحو ذلك ودين علاوه لکه فعل تعجب ودا فلا يبحث عنها هنا الذين بدل لك باس نکیږي ولی بنکیږي لقله المباحث البيانيه المتعلقه بها زګه چې دا خدای علم المعانی کتاب ته د بیان او بری کې سړیر مباحث دي نشته نو لهدا د افعال مقاربه او افعال مدحوزه درې خبرې به موږ دلته کې نه کوو بلکې صرف موږ بدل کې امر نه استفهام تمنی وندا دغه پیزه بمغو ان شاء الله ولأن أكثرها في الأصل إخبار نقلت إلى الإنشاء أو بل ده خبر كانت لا بأس إخبار ده إنشاء نقل كل شيء دي لك بيعته فعل له وتو ضمير بعد فاعل فعل تأخذ فعل جملة فعلية خبرية ده هو إنشاء ورته ولګي دا ده إنشاء ده منتقل شوی ده اشتريته باصل کو جملة خبرية ده هو إنشاء ده منتقل شوی ده یا دا شد زيد قائم دا چې نه دا کو دغه ده صورته وي جملة خبرية ده وغدو نعم زيد قائم نو دا اوس انشاء ته منتقل شوی ده پوه شو به باندې نه دا دلته بس د انشاء طلبي ذکر کیږي بیا ان کان طلبا استدعى مطلوبا غیر حاصل وقت الفعل وقت الطلبي چې دا طلبي دي شي کنه طلبي څه ده ان کان طلبا طلبي کچره دا انشاء چې نه دا طلبي وا طلبي څه ته ویل کېږي چې دا طلب په وخت کې هغه حاصل نه وي دا طلب په وخت کې هغه حاصله نه وي لکه دا ته مې مال اوبر راوړه نو کته د مخکې نو براوړي او بیا مې چې مال وبراوړه ته په لاس کې چې مال وبراوړه نو دا تحصیل لا حاصل نه دا ناروا ده خو شو به معنی نو طلبي څه ته وای ان کان طلب کده دا طلبي استدعى چې وخت لګي مطلوب داسې مطلوب غیر حاصل وقت طلب چې طلب په وخت هغه حاصل نه وي د طلب په وخت به حاصل ولې نه وي لامتناع طلب الحاصل زکه چې د حاصل طلب کول دا منه دي چې اوسې حاصل او بیا منه کوي طلب کوي دا منه ولو استعمل صيغ الطلب لمطلوب حاصل وکچته استعمال نشي صيغه طلب دا غسي د لپاره چې کوم مطلوب دی حاصل له نو امتنع اجراؤها على معانيها الحقيقه حقيقيه نو بیا ممتنع دي جاری کېدل په خپل معنی حقيقي باندې لکه پوه شئ یعنی دا طلب خو دې لپاره کېږي چې په وخت د وصول کې هغه څه چې دا غیر حاصل وي او که په وخت د طلب کې هغه څه حاصل وو او بیا هم په صيغه د امر سره هغه طلب کړل شو په صيغه د طلب سره طلب کړل شو نه دا خپل معنی حقيقي به نه مراده بلکې معنی مجازي به مراده
ويتولد منها او پیدا کیږي بدلین په اعتبار د قائل سره ما يناسب المقام هغه چې مقام د مناسب مقام لري وانواع الطلب كثيره او انواع الطلب كثير دي ډیر دي منها التمني درې نه تمني ده تمني څه ته ویل کېږي طلب اصول الشيء على سبيل المحبه چې یو څه دا خوخوي دا خوخوالي د وجنه د محبت د وجنه د یو څه د حاصلېدو طلب کول د یو څه سره د مینې د وجنه د یو څه سره د مینې د وجنه د محبت د وجنه د یو څه د حاصلېدو طلب کولو ته څه لګيږي تمني لګيږي واللفظ الموضوع له لیتا او د دې لپاره لفظ وذکر الله شوی دی لیتا یعنی لیتا د همیشه لپاره د استعماليږي په تمني لپاره خود دین علاوه د لیتا علاوه لو او هل دا هم د تمني لپاره راځي خدا هل اصل کې وزن د استفهام لپاره شوی دا خو کله کله چې کله استفهام ولا معنا اغستل صحیح نه وي نو الګه حل جن د تمني لپاره راځي دا شان د لو خو د شک لپاره راځي مخکې دا خبر شوی د لو په اړه کې او کله کله د لو چې نه د تمني لپاره هم راځي الګه پوښوي نو یې طلب کول د حاصلېدو د یو شی په طریقې د محبت سره واللفظ الموضوع له غالبا چې د کلاشوي د تمني لپاره علی تر ولا يشترط امکان المتمنى او شرط کلاشي نه هغه امکان د تمنا په خلاف د ترجیح نه مطلب دا کړه د کم څه چې تمنا کولګي ته متمنا وي نو د کم څه چې تمنا کړل شي د هغه حاصلېدل لا شرط نه دي چیرې دا مخامخه د په ترجیح کې او په تمنی کې فرق دی تاسو په اولاد دا خبر رواني چې په تمنی او په ترجیح کې فرق دی چې تمنی دا په افعال ممکنه او غیر ممکنه ځوانو باندې داخليږي او ترجیح صرف په امکان ممکنه باندې داخليږي لہذا لیت الشباب يعود ويل جائز دي ولعل الشباب يعود ويل ناروا دي دا ویلي کنه لیت الشباب يعود ويل کاشي د ځواني راو پښوي نو ګوره طلب حصول شي على سبيل المحبه د سړي وسره د ځواني سره محبت کنه نو د هغه حاصلېدو طلب کوي او لعل الشباب يعود ويل نه دي سي ځکه چې پای کې امکان د شرط ده تقول تويل شيء ليت الشباب يعود ولا تقول لعله يعود ولكن اذا كان المتمنى ممكنا وكجت متمنى رقم سے تمنا کړ شي کله ممکن و يجب الا يكون لك واجب دي چې نوې ستاره پر توقع او طماعیت یعنی تما في وقوعه فوقوع لري والا لصار ترجيا کله شنو نه به ترجی کوي کچرته کم څه چې تمنا کړل شي کنه نو ستا په دې کې ولا خبره چې دا ما د حاصلېږي نو دغه به تمنا کوي کستا په دې کې دا و چې د سیسته واړي چې ما ته حاصل شولې نو بیا د تمنی نه وای بلکې څورته وای ترجی ورته وای ترجی کو ورای ځای لپاره لته کله کله استعماليږي وقد يتمنى بهل او کله کله دا تمنا کولېږي په حل سره هم لکه قران مجید کې هل لي من شفيع ایا زماره پر څوک شفیع شته نو دلته حال قرازی د پاره د استفهام خو چې کله د انسان ته دا پته چې زمانه پر څوک سفارش کوم کوي سره او د حل استعمال نه حل لپاره تمنا استعمال لکه کافران چې کله جهنم ته لاړ شي نو الته کې بدو دغه افسوس او ارمان بکی چې هیڅوک زمونږ سفارش کوم کوي سره نو دوی پر تمنا د وجه نو ولا تمنا بوږي چې حل من شفیع ایا زما څوک سفارش کوم کوي سره په دا تمنا ده حيث يعلم كالجدة أن لا شفيع له جدا پر شفيع نشتره لأنه حينئذ ذكر كجدا دغه وکي يمتنع وممتنع دي حمله على حقيقة الاستفهام چې اوسه مخاطب ته پته متکلم ته پته نه او د ځان په کول لپاره چانه ته پوښتنه نه به استفهامي خدای ته پته لري زما سوکستانو او بیا هم د هر استعمالي نو دلته حال په خپل معنی حقيقي باندې استفهام لپاره نه نه لکه تمني لپاره ده حصول الجزم بانتفاء ځکه چې د دې په نفي کېدو باندې یقین د تحصیل له او نقطه في التمنى بهل والعدول عن ليتا والابراز المتمنى او نقطه پرې کې چیرې لګي دا تمنا په حل سره کول او بدلی لیت نه اوریدل د داوله و ابراز التمنى متمنى چې د ښکار کول دي دا کم څه چې د تمنا حاصلې تمنا او امي ارزو حاصلې لكمال العنايه بوصوله في سوره الممكن الذي لا جزم بامتفاء د وجه د دې کمال رغبت نه بدی کې چې دا حاصل شي په صورت کې چې کوم ممکن وي پوښو به باندې ها وقد يتمنى بلو کله کله په لو سره تمنا کولېږي لکه لو تاتيني فتحدثني لو تاتي کچې زما خواته تراله کاش ته زما خواته تراله چې ما ستاسو سره خبري وکړلې نو ځل کې دا لو چې نه لو دا خو شرطي او لو چې نه دا جزم ور کوي او چې کله دلته لو تاتيني فتحدثني دلته راځي په نسب سره نو دلته پته ولګي چې لو دلته په خپل معنی باندې لکه په خپل معنی نو جزم به ور کړو دا به نه ور کړ نسب به نه ور کړ نو دا په معنی د لیدنه او لید د نسب ور کوي نو دا به نسب ور کوي
وقد يتمنى بلو لو تأتيني فتحدث كاش تتما قدر على جماعة سر خبر كذا تتما سر خبر كذا بالنسبة على تقديري فأن تحدثني فإن النسب قرينة ذكر نسب قرينة على أن لو ليست على أصلها إلا ينسب المزارع بعدها ذكر نسب نور المزارع رسل بإزمارين وإنما يزمر بعض الأشياء ستة أو لا أن شبكوا سجون ورست مقدر كيكي يو بقى والمناسب هاونا والتمني دلك بقى مناسب جنة تمنينا لکه پوه شو مې باندې نو انشاء په مطلبونه چې انشاء څه مطلب دی دلته کې څه مراد دی او انشاء طلبي غیر طلبي او انشاء طلبي کې تمنی ذکر وشو تمنی څه ته وایي او تمنا لپاره یو لفظ حقیقي دی او دوه چې دا مجازي ذکر شول